انا کپڑا غستی دا په دکان کې نو زنانه خو په چینه مارکیټ کې سواد چینه مارکیټ کې نو هغه خو زنانه لاړه شي وایي ماله دا کپړه راکاږي غریبې ته دا معلومات نشته دی چې دا کپړه د څه شي ده او دا کیسه لیکلي دي باقاعده په دې کپړه باندې د الله تعالی نومونه لیکلي دي په هر یو ګل باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو ملګری ستاسو ورور بشیر خان یم. ملګرو دا ویډیو پوره وګورئ بیا راځم خبرې کوم. انا کپړه غستی دا په دکان کې نو زنانه خو په چینه مارکیټ کې سواد چینه مارکیټ کې نو هغه خو زنانه لاړه شي وایي ماله دا کپړه راکاږي غریبې ته دا معلومات نشته دی چې دا کپړه د څه شي ده او دا کیسه لیکلي دي باقاعده په دې کپړه باندې د الله تعالی نومونه لیکلي دي په هر یو ګل باندې د دې نومونه دي مخکې او وروستو دواړه طرف ته دا باقاعده هغه زنانه د خدای خوشحاله کړي چې هغې دا کپړه جوړه کړه او هغې ته دا پته ولګېده ناڅاپه یې وکاته چې دا خو پې د الله نومونه دي نو هغې فورا دا کپړه بیا دغه کړله ریجیکټ یې کړه ویې چې دا اوس په دې له قرآن پاک کڅوړې دي او دغه کمیسونه دي جوړ کړي خو په دې کې یو بله خبره ده په دې کې دا کله چې دا ټیلر جوړه کړې ټیلر ته هم ګناه نشته دې زنانه ته هم ګناه نشته دکاندار ته ګناه ده دې چې دا کپړه جوړه کړې ده نو دا کپړه کټ شوې ده په دې کې د الله نومونه کټ شوي دي دا په ځمکه غورځېدلي دي دا ډیران ته تللي دي دا غلو له خشاکو له دې له تللي دي بل دا چې دا کپړه زنانه خو حجزه شی دی دې په هر وخت کې دا کپړه غوستې استعمال کړې ده خو دا دې نوې جوړه کړه چې څنګه یې جوړه کړه وای غوسته ورته یې وکاته نو د الله نومونه وپې نو فورا دې دا کپړه وویستله او دغه یې کړله خو په کومو دوکانونو کې چې دا کپړه خرڅېږي موږ حکومت پاکستان ته او د دې ضلعې انتظامیه ته سوال کوو چې د دې کپړې مخنیوی وکړئ موږ مسلمانان یو او د دې کپړې د هغه وروسي چې دا بند شي. ډېره مهرباني الله ملګرو بالکل تاسو په ویډیو کې وکتل چې په کپړه باندې د الله پاک نومونه او د قرآن مجید عظیم شان کتاب ټکي لیکلی شوي وو. ملګرو موږ حکومت وقت خاص کر د KPK وزیر اعلی محمود خان صاحب ته اور د سوات پولیسو ته اپیل کوو چې زر تر زره د دې انویسټیګیشن وشي اور څوک هم چې دا قسمه کاروبار کوي زمونږ د قرآن پاک بې حرمتي کوي هغه زمونږ هم دشمن دی زمونږ د ملک هم دشمن دی اور زمونږ د دین اسلام هم دشمن دی. نو پکار ده چې زر تر زره د دې انویسټیګیشن وشي او مجرمانو ته یعنې دې خبیثانو ته ډېرې سخت نه سخت سزا ورکړی شي. شکریه ملګرو ویډیو در سره مخکې شیر کړئ چې عهدیدارانو ته ورسي او په دې باندې اکشن واخیستلی شي. ډېره مننه د ویډیو کتلو ټایم راکولو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.